بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عبدالله شرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. که دا ملګري تاسو وګورئ دوی د کونسل په سطح هایر شوي دي او مختلف محلو کې دوی خپل خدمات چې کوم دي هغه سره انجام کوي. خو دوی که تاسو وګورئ دوی په غیر نه وردي شتي نه بوټان شتي او نه ورته ګلدستې شتي نه ماسک شتي. نو دې ملګرو سره ما خبرې هم وکړې. دوی وایي چې موږ ته د وجې نه ډېر زیات مشکلات دي، موږ ته مختلف بیماریانې هم لګېدلې دي، خارش شو یا داسې نور بیماریانې غټ غټ دانې پرې هم راختې دي. نو پکار ده چې دا هم انسانان دي او دوی دا خدمات سره انجام کوي. د دې لپاره فول پروف انتظامات پکار دي. د مقامي خلکو نه د دې خدمات چې کوم دي هغه ستایل شوي دي. وایي دغه شانتې پکار ده چې دوی راځي دغه مختلف نالو صفایي کوي. خو که موږ وګورو نو دې لپاره هم د انتظامیې طرفه ګامونه اوچتول پکار دي چې هغه دې لپاره کومه وردي د هغه مهیا شي یا د ژوند لپاره د وجود لپاره هغه ښه ثابت شي، دا به ډېر زیات ښه وي. مقامي خلکو ته دوی هم دغه پیغام ورکوي چې تاسو هم مهرباني کوئ کم ګن چې تاسو جمع کیږي هغه نالو ته مه راوځاروئ، هغه یو سیټ تږدی نه هم به ځان سره وړو. خو که موږ وګورو نو زموږ هم په دغه کې ډېره زیاته کوتاهي ده. نو موږ او تاسو له پکار دی چې موږ هم د ګن خیال وساتو، هغه یو سیټ ته کیدو او دوی راځي ورځ ورځه دغه صفایي کوي. نو په دې کې هم موږ د ګامونو اوچتول پکار دي، چونکې صفایي چې ده هغه نیز ایمان دی او په دې کې ما او تعالی خصوصي اقدامات اوچتول پکار دي.